بسم الله الرحمن الرحیم. یو حدیث مبارک دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو زنانه راله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي حضرت زه بیمار یم، په ما باندې بېهوشي راځي او چې بېهوشه شم راوغورځېږم. زنانه ذات یم، بعضې وخت کې بېځایه راوغورځېږم، ستر مې ښکاره شي، ګډه وډه شم، پړونې او لوپټه مې اخوا دېخوا شي. ما ته دعا وکړې چې الله پاک مې دا بیماري ښه کړي او الله راله صحت راکړي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي که دې خوښه یي خو په دې بیمارۍ صبر وکړه، الله به جنت درکړي، او که دې خوښه یي نو دعا به درته وکړم الله به صحت درکړي. نو اوس وایه جنت دې خوښ دی او که صحت دې خوښ دی. هغه زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي جنت مې خوښ دی. صحابه ټول داسې وو چې هغوی به دنیاوي سهولت له ترجیح نه ورکوله او آخرت او جنت ته به ترجیح ورکوله. نو دا زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې د جنت خوشحالۍ مې خوښې دي په مقابله د دنیا د خوشحالو او د صحت کې او د راحت کې. لہذا دا ورته فرمایي چې ټیک ده بیماری خو به راباندې وي، بیماره به یم، خو دې ستر سره به څه کوم، ستر مې ښکاره کېږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا وکړه. صحابه فرمایي روایت او کتابونه لیکي چې د هغې نه پس به هغه بېهوشه کېده، ناجوړه به وه، هغه بېهوشي دا به پرې راتله، خو ستر به یې نه ښکاره کېده. معلومه دا شوه چې بزرګانو له، علماو له، نیکانو له هغوی له تلل او د هغوی نه د ځان دپاره دعاګانې غوښتل، دا هم چې کوم دی یو بهترین او مستقل چې کوم دی نو عمل دی. پخوا به خلک تلل بزرګ له، عالم له، نیک انسان له، نو په خپله د ځان دپاره هم دعاګانې غوښتل پکار دي، او دغه رنګې د نیکانو او د علماو او د صلحاو په صحبت کې شرکت کول او د هغوی نه د ځان دپاره د برکت دعاګانې غوښتل دا ډیره د خیر ذریعه ده.